د دې هندوستان زما محترم یو نوجوان دومره تقوا، دومره پرهیزګاری، دومره دینداری، په بوډاتوب کې عبادت او بندگی او منځ او دس او د قرآن تلاوت او د تهجد منځ، دا زما محترمو سپین زر دی. او په ځوانۍ کې عبادت او بندگی کول دا سره زر دی. نو تا نه خو ځواني داسې لاړه، چرته سپین زر او چرته سره زر. زما محترمو دا نوجوان دا په یو علاقه باندې داسې تیریږي، یو دروازه کې یو بوډۍ ښځه ولاړه ده، دې ته ایمان وي چې زما محترمو یو انسان په داسې دلدل کې گرفتار شي او هر طرف نه د الله د نافرمانی مطالبي پیشکشي ورته کیږي، بالکل د بچ کېدو چانس نه، او په داسې موقع باندې یو انسان ځان د بدکارۍ نه او ځان د الله د نافرمانی نه ساتي، دې ته وایي عشق د الله سره. وہ عشق ماضی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے، تن کے کپڑے بیج کر معشوق کو راضی کر سکے، دمر لوی ملمچی کورتا بیائی اول سہن دی جارو کا دا خشاب. آغا اللہ محبت با علا زمان اوستاس زرون ترازی چی ترسوری دا نور محبتون دا دی زرون نویستلی نہیں. آغا زڑکی دو محبتون نزیگی چې په کم زړه کې د لالا محبت هم پروت یو، د الله محبت دا نشي کېدی. یا به د الله محبت وي، یا به د لالا محبت وي، یا به د دنیا محبت وي، او یا به د آخرت محبت وي. نو زما محترمو دغه بوډۍ زنانه په دې ګیټ کې ولاړه ده، او دا نوجوان دیندار دی، تقوادار دی، پرهیزګار دی، شریعت مطابق ګیره ده. دا ورته وایي چې زمونږ په کور کې یو بیمار دی، او هغه بیماری ورځ ته ورځ زیاتیږي، او موږ ډیر تکلیف کیو، او ته الله والی دینداری تقواداری او ټکي قرآن به دې زده په دې بیمار باندې یو څو آیاتونه تلاوت کړه که چېرته دې بیمار ته الله پاک صحت ورکړي. په دې ترتیب سره زما محترمو دا نوجوان کور ته رادننه کړه، چې کله کور ته رادننه کړه فوراً یې دروازه بنده کړه او تالې ورته وواله. نوجوان اوس څه نه خبر نه دی او بیمار چېرته دی. په دې کې د کور چې کومه مالکه وه نیکه، دا کور چې اصل کې د چا و، هغه ښځه را مخکې شوه، ورته وایي چې ما سره بدکاري وکړه، ما سره بدکاري وکړه، او که بدکاري نه کې چغې وام دې خلکو ته ویم چې دې زما عزت ته لاس را واچو. زما محترمو و یا سنګسار کېدو ته تیار شه او یا بدکارۍ ته تیار شه. اوس نوجوان ټول عمر په تقوا پرهیزګارۍ کې پاک دامنۍ کې تیر کړی دی، او دا په داسې امتحان کې گرفتار، دروازه هم بنده ده. دلته اوس د الله مینا عشق او د الله یرا. زما محترمو دا نوجوان ډېر د وتو کوشش کوي، خو نه په داسې ځای کې گرفتار دی چې بالکل د وتو لار نشته. او زما محترمو دا نوجوان زړه زړه کې الله طرف ته متوجه شو چې یا الله دا په کوم ځای کې پساو شو، یا الله زما مدد وکړه، یا الله زما مدد وکړه. ذهن کې یو منصوبه داسې جوړه کړه، ورته وایي ښه دومره اجازت راکړه دې واشروم ته لږ ورځم. ورته وایي ورشه دا واشروم دی ورشه. دا نوجوان واشروم ته لاړی، بیت الخلا ته لاړو. بیت الخلا کې چې څومره زما عزتمندو ګندګي وه ټولې را واخیستله، په مخ یې ومږه، په کپړو یې ومږه، او بار ته راووت. نو زما محترمو چې کله هغه زنانه د دې نوجوان په دې چهره او په دې بدن باندې دغه ګندګي وکته او دا بدبو یې وکته، ویله وی باسئ لیونی دی، دا چا کور ته رادننه کړی، وی باسئ. بس زما محترمو بس چې څنګه دروازه کولاوه شو دا نوجوان راووت. نوجوان راووتو او بس راوتو سره فوراً یو غسل خانې ته دننه شو، پاک صفای ولمبل، کپړې ویستلې، هغې وینځلې او لمدې کپړې راواچولې. خو چې څنګه د باتروم نه راوتلو د دې نوجوان د دې بدن او د کپړو نه د مشکو انبرو خوشبو روانه شوه. ضرور بی ضرور د نیکو اعمالو د نیکو خوشبو به ستا د بدن نځي، او یا چې د الله نافرمانی کې ګناهونه کې بدۍ کې ضرور به د دې بدو اعمالو د ګناهونو بدبو ستا د بدن نځي، او خلکو ته به محسوسي لکه د دې بدن نه خو یا خوشبو. زما عزتمندو اوس هغه خواجه مشکی رحمت الله علیه په نوم سره هغه نوجوان یادیږي. مشق د مشق او انبرو خوشبو به د هغه نوجوان د بدن نه تر مرګه پورې تله.
چې په یو علاقه به دا نوجوان تیر شو بس خلکو ته به پته ولګېده چې خواجه مشکي رحمت الله علیه په دې لاره تیر شوی دی. داسې ها امانت به د لحد په مینځ کې پروت وي که چا ځان کو امانت په دې دنیا. زما محترمو عشق مینا محبت او د الله یره دا اصل بنیادی چیز دی چې زمونږ او ستاسو زړونو کې د الله یره راشي.